جنت الفردوس الله جنت څنګه جوړ کړی دی؟ جنت الفردوس هغه جنت دی چې الله تعالی په خپل لاس باندې په امر د کن باندې جوړ کړی دی. الله وایي غرست فیه اشجارها وجریت فیه انهارها، د هغې درختې ما په خپله لګولې دي، د هغې ولې او نهرونه ما په خپل. لم یرى احد من خلقه لا نبی مرسل ولا ملک مقرب، الله تعالی په ټولو مخلوقاتو کې چاته نه دی ورښکاره کړی. نه پیغمبر علیه السلام د معراج په شپه لیدلی دی، نه جبرائیل امین جنت الفردوس په خپلو سفرو کې لیدلی دی. یفتحها کل یوم 5 مرات، الله یې روزانه 5 واره د ورځې خلاصوي. او سورته وازداد طیبا لاولیائي وازداد حسنا لاولیائي، زما دوستان قرآني حافظان را روان دي، د هغې دپاره د ورځې 5 واره ښایسته کېږي، 5 واره خوشبویه کېږي. الله څنګه جوړ کړی دی؟ لبنة من یاقوت حمراء، یوه خښته د سرو یاقوتو ده. ولبنة من زمرد خضراء، یوه خښته د زرغونو زمرودو ده. ولبنة من لؤلؤ بیضاء، یوه خښته د سپینو ملغلرو ده. اوس خښتې چې دی هغه ترکیب غواړي. میلاتها المسک، د هغې خټه مشک دی. وحسباؤها اللؤلؤ، هغې کې غونډۍ ملغلرې دي. وبطحاؤها یاقوت، د هغې کوڅې د یاقوتو دي. وحشیشها الزعفران، د هغې چمنیان د زعفرانو دي. وسقفها عرش الرحمن، د هغې د خونو چت د الله تعالی عرش دی. الله تعالی په ټولو مخلوقاتو کې حسین ترین ښایسته ترین مخلوق خپل عرش جوړ کړی دی. او د قیامت میدان کې د الله تعالی د عرش دیدار انسانانو ته پر جنتی درجات ورکول کیږي. چاته په جنتی زندگی کې یو ځل د عرش دیدار دی، چاته په هفته کې یو ځل دی، چاته په میاشته کې یو ځل دی، او چاته په ورځ کې یو ځل دی. لیکن دغه بچان چې جنت الفردوس ته ورسیږي، چې د خپلې خونې چت ته ګوري، د الله تعالی پر عرش باندې نظر لګیږي. زه دا وایم چې دا د جنتي بچان دي، دا جنتي ګلان دي. چې کله الله تعالی دې بچي ته وایي رتل ورتقي، د جنت د قرآن کریم تلاوت کوه، د جنت درجاتو کې پورته کیږه. هغه بچی به څه وایي؟ الله زه جنت له نه ځم، زه جنت نه غواړم. الله تعالی ورته وایي ولې نه غواړې؟ ورته وایي الله زما پلار د جهنم په سب کې ولاړ دی، زما مور د جهنم په سب کې ولاړ دی، زه د پلار او د مور بغیر جنت نه غواړم نور ځم. الله تعالی ورته ورڅ خپل پلار مور جلا کوه. د مور به د جهنم عمل نامه په لاس کې، د مور به د جهنم په صف کې د خپل وار انتظار کوي. بچی به د لاسو نیسي، مورې د دې سب په ما پسې راځه. او پلار به د جهنم د صف پسې راجلا کوي. بیا به هغه بچی د مخه رواني، او مور و پلار او قریبان او وروڼه ورپسې. بیا به د هغې جنتي بیرغ په لاس کې. بیا چې در کومه وخته پورې د جنت په دروازو باندې مور و پلار نه نباسي، دا بچی در هغې وخته پورې د مور و پلاره څه نه پر شا کېږي. خو لیکن دنیا ده او دارالعمل دی، د دې درک به هلته لګېږي چې دا 2 رمقه څادر دې سږمو ووځي. بیا به پلار و مور ته درک ولګېږي چې موږ په بچانو قرآن یاد کړئ، د هغې نفع او فایده په کوم شکل موږ ته ورسېدله. او زه دې بچانو ته وایم چې کوم محنت کومه ستړیا تاسو د قرآن کریم دپاره وکړله، دا درک هغه چاته لګېږي چې د کوم چا په کور کې دا بچي. تاسو لیدلی عام بچان چې کله پلار ماښام راسي، بیا دستي د پلار په موبایل اخته دی، د پلار هسه موبایل بیلوي، په هغې کې گیم ګوري، ویډیو ګوري، تصویر ګوري. لیکن حافظ بچی تاسو نه دی لیدلی چې کله راسي دا رنګ یې تک ژړي، دا وینه یو قسم زبېښل سوي، او پر دې شونډانو باندې د ستړیا خور پروتي. او مور ته موري ته ماله لږ نفقه پرېږده، زه به په هغه بله خونه کې خپله سبقي ووایم. بیا دی بالښت ته ناست دی، او پر بالښت باندې قرآن کریم ورته پروت دی. بیا دی دې قرآن کریم ته شربل کېږي. هغه بچان بد سوي، هغه مور بده سوي، دته یو سړه نفقه کله پرته وي، هغه سړه نفقه وخوري، د هغې څه وروسته بیا دی پرېږدي. بیا دی دومره ناقراره وي چې مور ته موري ما به سار وختي راکښېنې، زما دور پاته دی، زما د شاسه سپاره پاته ده.
بیا چې کله د تهجد انوارات او دا نورانی فضای او بیا هغه ماشوم بچی په کور کې ناست دی قرآن کریم باندې شربل کیږي. زما دی په الله قسمی چې دی بچی پر قرآن کریم څومره غیرت وکړي او قرآن کریم باندې څومره ستړیا برداشت کړه او پر قرآن کریم باندې خپل آرام قربان کړي او خپل راحت قربان کړي چې د دومره غیرت وکړي. ستاسو څه خیال دی چې الله به څومره غیرت مني چې یو څوک د الله تعالی د کلام سره دومره محبت کوي په دغه ماشومواله کې په دغه معصومه زمانه کې هغې پر قرآن باندې ځان دومره ستړی کوي. ستاسو څه عقیده ده چې الله تعالی به هغې ته کومه درجه ورکړي؟ پیغمبر علیه السلام وایي من کان فی طلب العلم کانت الجنة فی طلبه، چې کوم څوک د قرآني علم په تلاش کې روان دی، قرآن یادوي، قرآني علوم زده کوي، د جنت بیا د ده په تلاش او په طلب کې روان دی. دا هغه خلک دي چې جنت د دې خلکو تلاش او طلب کوي.